الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف اللهم صل على محمد. تاسو مخکې ما د قرآن کریم یو آیات تلاوت کو، هغه کې الله تعالی فرمایي موږ پیغمبر را لېږلی رحمت د ټول عالم لپاره، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، موږ نه لېږلی ته مگر ټول عالم لپاره رحمت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول عالم لپاره د انسانانو لپاره د پیریانو لپاره هغه الله تعالی دنیا ته رحمت را لېږلی او داغه په طریقو کې داغه په نقش قدم باندې تلو کې الله رب العزت د دنیا او د آخرت خیرونه یې خېدي. دین یو سړی کوي طریقه خپله طریقه چې الله تعالی طرفه حکم دی چې مونځ کوئ، دا مونځ دی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوي، دغه مونځ الله تعالی ته قبول دی. که چېرې دی مونځ اوس کوي ښه چې کوم دی عبادت کې شوق دی، د ماسپښین 4 رکعاته فرض دي، دی 4 په ځای باندې د 8 نیت وتړي، ښه چې کوم دی کوشش کوي، ښه زیات چې کوم دی د یو په ځای باندې د 4 په ځای باندې 8 کوي، لیکن طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده. الله رب العزت دغه عبادت قبول نه دی. اگر چې دی د هغې په ځای باندې ټوله روز لګیا هغه فرض منځونه کوي، لیکن طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقه نه ده، هغه الله تعالی ته قبول نه دی. روزه الله تعالی فرض کړله، یو سړی اوس د خپل طرفه وایي چې زه به شپې او د ورځې 24 غنټې روزه نسم، صرف د ورځې به نه نسم، شپې به ورسره هم نسم، زه به شپې د ورځې مسلسل روزې، نو دغه روزه الله تعالی ته قبول نه ده. ولې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف کار دی. دغه شانتې هر یو نیک کار، هر یو د الله تعالی حکم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه مې ته پوره کوي، نو الله رب العزت هغه ټول عالم لپاره رحمت را لېږلی، نو هغه طریقه الله تعالی ته قبول ده. او که د هغه طریقې نه علاوه څه ښه زیات مشقت او تکلیف او ښه زیات چې کوم دی مجاهده وکړي، لیکن طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده، نو دغه الله تعالی ته قبول نه ده. د دنیا کامیابي الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې یقې ده. اگر الله تعالی چې خپل اخلاق دا ورکړو، ښه اخلاق بهترین نمونه وطن چې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، زه دې لپاره الله تعالی را لېږلی ما چې زه ښه اخلاق دا چې پوره کړم، اتمم پوره کړم مکارم الاخلاق، ښه اخلاق بهترین اخلاق دا زه پوره کړم. د دې لپاره الله رب العزت را لېږلی ما دنیا ته چې خلق هغه ښه اخلاقو ته وګوري او سمه لار باندې راواوړي. لکه څنګه چې واقعاتو کې بار بار راځي، څومره کافران چې کافران دا اکثر چې کوم دی کافران دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخلاقو مسلمانان شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته به کاته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستې ولاړې ته به کاته، د هغه ښه بد دې ته به کاته، خبرو ته به کاته او داغه طور طریقې ته به کاته. نو دا اکثر کافران چې داغه د اخلاقو نه متاثر شوي دي او مسلمان شوي دي. دومره ښه اخلاق دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی ورکړي. نو ښه اخلاق دغه وي چې الله تعالی حکمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پوره کول، دغه ښه اخلاق دي. ښه اخلاق الله رب العزت ډېر زیات په اعمالو کې زیات وزني، هغه ښه اخلاق دي. نو ښه اخلاق د چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو هغه ښه اخلاق موږ تاسو اپناو کو، هغه ناس ته ولاړه ولې نه او بس کل ولې نه،
خوراک کا هر یو طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې شي زمونږ دنیا کې هم کامیابی موږ ته ملاویږي. انسان دغه کوشش کوي دنیا کې زه دا مسلسل چې کوم دی محنت کوم او کوشش کوم د دې لپاره چې انسان دنیا کې آرام راحت ته ملاو شي، سکون ته ملاو شي، خوشحالیان ته ملاو شي. دغه خوشحالیان الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې یې دي او داغه نه خلاف طریقو کې دغه کې دنیا او د آخرت فساد دی، دنیا او د آخرت رسوایی ذلت ته او دا شان د دنیا او د آخرت خفګانونه او پریشانیاں دي. لکه هغه اخلاق چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایله، یو سړی هغه اخلاق کوي، هغه کارونه کوي لکه مثلا بخل شو، طمع شو، ریا شو، تکبر شو، دا بد اخلاق دي. دا بد اخلاق څوک خپل زندګۍ کې راولي دغه طرف ته ځي دی به دنیا کې هم رسوا او ذلیل مشقت کې وي او آخرت هغه سزاګانې او خو بیا ښه زیاتې دي. دا شانتې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق هغه چې موږ خپل زندګۍ کې راولو، ښه اخلاق هغې ته بیا خلک ګوري او متاثره کېږي. لکه څنګه چې مثال یو امام مولانا رومي صاحب دا غټ یو عالم تیر شوی مولانا رومي رحمت الله علیه، هغه یو مثال پیش کړلی. یو بیا د رومیانو د چینیانو جګړه وشوه په آپس کې. یو وی چې زمونږ کارګري او دا شان کوم زمونږ کارونه دا چې ډېر اعلی دي او ښه دي، موږ ښه کارګران یو. او رومیانو وی چې موږ ښه یو او چینیانو وی چې موږ ښه کارګر یو او ښه چې کوم دی کارونه په کارونو کې ښه ماهره موږ یو. دغه شان کوم دی د لاسونو باندې لکه مثلا بلډینګ جوړ لاسونو باندې کم کارونه لاسونو دي هغې کې زمونږ مهارت دی. دیو دواړو آپس کې شر جنګ بنیو. دغه خبر چې کوم دی بادشاه ته لاړ، نو بادشاه له دا خبره مقرر کړه چې تاسو دواړه دا دعوه کوئ چې یو وایي چې زمونږ کار او محنت او کاریګري دا اعلی ده او انجینریان دا چې موږ کې زیات دي، او بل هم دغه دعوه کوي. د دوی لپاره یو حال جوړ کړو، یو غټه کمره جوړ کړه په منځ کې چې یو دیوال ارضي غونې کې دیوال دا جوړ کړو. نو هغه چینیانو ته هم وي یو طرف ته تاسو لګیا شئ په دیوال باندې خپل کاریګري وکړئ، او بل طرف ته رومیانو ته وي چې بل طرف ته تاسو لګیا شئ په دیوال باندې تاسو څه کاریګري کولی شئ، څه طریقه کولی شئ هغه وکړئ. نو دغه چینیان او رومیان خپل کاریګري شروع کړه. نو کله چې شروع کړه دا یو د چې کوم دی په دیوال باندې وي قسمه قسم رنګونه او بوټي او ونې او دا شانتې پاڼې ګلونه دا یې جوړ کړو. قسمه قسم سړي به دا وي چې دا خالصه چې کوم رښتیانو باغ دی او په دې کې بوټي او ګلونه او زیرې دا لګېدلي. او دا چینیانو چې کوم دغه دیوال سره داسې کار وکړو چې سړي به دا ډو محسوسولی نه شو چې دا دیوال دی درته. سړي به دا چې باغ دی یا چې په رښتیانو بوټي دي او په رښتیانو چې کوم دی ونې دي او ګلونه دي دا یو باغ دی، دیوال به سړي تصور نه کېده. رومیانو هغه داسې کار وکړو چې په دیوال باندې نه یو ګل جوړ کړو، نه یې بوټی جوړ کړو، نه هېڅ شی هم جوړ نه کړو. هغه دیوال هغه چې کوم دی خویه کول شروع کړو، خویه کو تر دې پورې چې بالکل شیشه یې کړو. چې شیشه یې کړو هغه دیوال بالکل صفا سترا او بالکل شیشه شو. کله چې دواړو خپل کاریګري پوره کړه بادشاه له خبر ورکړو چې اوس راشه دوی ومنځ کې فیصله وکړه. بادشاه د منځ نه چې دیوال د تاسو لرې کړئ چې زه د دوی دواړو کاریګري وګورم چې کوم یو ښه ماهره دی. نو کله چې هغه چینیانو هغه دیوال وکتو نو حیران شو چې دیوال نه چې کوم دی داسې یو باغ جوړ کړی او داسې یو چې کوم دی ونې بوټي او دا په دیوال باندې جوړ کړي سړي به دا تصور نه شو کولی. دا سړي به دا په رښتیانو باغونه دي او عجیبه چې ښکلي ګلونه او زیرې او بوټي دي. بل طرف ته یې وکتو هغه صرف چې کوم دی دیوال خویه کړی و، هغه چې بالکل شیشه کړی و، په هغې کې هم چې کوم دی اقه شانتې ونې او بوټي او ګلونه دي او په هغې کې چمک زیات دی. هغه پړق پکې زیات دی، د شیشې هغه پړق دی، د خویوالي هغه پړق دی او بل طرف ته پکې اقه بوټي هم دي. نو هغه بادشاه هغه دا فیصله وکړه چې دا رومیان دوی ستاسو نه مخکې شو. ولې یو کار یې خو دا وکړو چې هغه شانتې ونې بوټي او ګلونه هغه د دوی په دیوال باندې هم رالو
او دویمه خبر دا چې دوی په پړقا ده هغه شیشه خو هسې پړقېږي دیوال هغه بالکل شیشه کړی هغه پړقا ده. نو دغه شان دي کوم دی هغه فیصله د هغوی په حق کې وشوه هغوی وګټله. نو مولانا رومي رحمت الله علیه دا مثال پیش کوي چې هغه رومیانو هغوی دغه شان دي چې هغه دیوال بالکل خویه کو هغه نه شیشه جوړ کړه. نو هغه شیشې هغه د چینیانو هغه چې څه جوړ کړو په دیوال باندې هغه د هغوی په هغې دیوال کې رالو. نو دا شان د زړه مثال دی. زړه مثال زړه چې نور او چمک پیدا شي نو دا به چې کوم دی د الله تعالی په حکمونو باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقو ستا زړه چې نه غواړي الله تعالی حکمونه پوره کول نه غواړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې نه غواړي لیکن ته به بار بار چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې کوي بار بار الله تعالی یادوي د الله تعالی اطاعت به کوي نو هغه کس هغه زړه هغه بیا دا شانتې وپړقېږي لکه څنګه چې هغه رومیانو هغه دیوال هغه پړقېدلی و. دا شانتې خپل زړونه چې کوم دی هغه صفا کېده هغه په څه کې دي هغه په دغې خبرې کې چې د الله تعالی حکمونه سړی مني او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې هغه خپل زندګۍ کې راولي. یو پیره لقمان حکیم دغه باره کې راځي چې د دغه مالک د ته ووي چې ته لاړ شه او بیزي کې چې کوم شی ستا زیات خوښ دی هغه ماله راوړه. لقمان حکیم چې لاړو د بیزي زړه او جبه دا یې راوړه. ته موده بعد چې کوم بیا د لقمان حکیم ته دا خبر وکړه چې لاړ شه او په بیزه کې چې کم شی ستا ناخوښه دی هغه چې کوم دی هغه ماله راوړه. نو دی لاړو او بیا ولې چې کوم دی هغه زړه او جبه دا یې راوړه. نو هغه مالک ته تپوس وکړو چې تا ته ما ووایي چې ښه څیز ماله راوړه په بیزه کې کم شی ستا زیات خوښ دی هغه راوړه نو تا جبه او زړه راوړه. بیا مې د کوم ناخوښه شی دی هغه ماله راوړه ناکاره چې کوم ستا ناخوښه څیز دی هغه راوړه تا بیا چې زړه او جبه راوړو. دا څنګه؟ نو دولت جواب ورکړو چې دا دوه څیزونه دي په بدن کې یو جبه یو زړه. په بدن کې دا دوه څیزونه دي کله چې دا دواړه برابر ټول جسم هغه صحیح کار کوي. کله چې زړه او جبه دا غلط کار شروع کړي نو دا شانتې هغه ټول جسم هغه چې کوم دی غلط کار شروع کړي. څنګه حدیث کې راځي چې اذا صلحت صلح الجسد كله. کله انسان په جسم کې یو ټوکړه ده کله چې هغه ټوکړه هغه صحیح نو ټول جسم چې کوم دی هغه صحیح. و اذا فسدت فسد الجسد كله. او کله چې هغه ټوکړه هغه خراب شي نو ټول جسم چې کوم دی هغه خراب شي. هغه څه دی؟ الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. درې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاکیدن هغه و فرمایل چې هغه زړه دی هغه زړه دی هغه زړه دی هغه زړه دی. زړه د انسان دغه د الله تعالی محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ټول جسم به برابري. الله تعالی حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقو دغه پورو کول چې جذبه بکی ټول جسم به برابري. او کچې په دې زړه کې ګناهونه رالو او په دې زړه کې د الله تعالی نافرمانی رااله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نافرمانی رااله فسد الجسد كله. نو ټول جسم چې کوم دغه فاسد شو ټول جسم هغه خراب شو. دا شان کوم جسم صحیح کېدو هغه زړه چې کوم دی صحیح کول زړه په څه صحیح کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې مبارکو طریقو باندې څنګه صحابه الله تعالی له اوچته درجه ورکړوا په څه باندې په دغه باندې الله تعالی له اوچته درجه ورکړوا هغه کامیابی دغه غنله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دې کې پوره کامیابی ده. الله تعالی چې په قرآن شریف کې فرمایي کونوا مع الصادقین تاسو رښتینو خلکو سره شئ. رښتینو خلکو مرګرتیا تاسو اختیار کړئ داغو خوا کې ناس تاسو اختیار کړئ. نو کونوا مع الصادقین هغه څوک دي؟ هغه علما دي دیندارا دغه صحابه او دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه دغه چې کوم رښتینی خلکو نو هغه رښتینو خلکو دغه امت عالمان د دیو چې په وینا باندې تلو دغه چې کوم صادقین خلک دي د الله تعالی نه ریدونکي خلک دي. الله تعالی په قرآن شریف کې ځکه فرمایلی کونوا مع الصادقین تاسو رښتینو خلکو سره شئ. رښتینی خلک هغه دي هغه د الله تعالی په حکمونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې هغه زی او دغه نه خلاف کارونه هغه نه ځان ساتي. دا شانتي بهترین خلک هغه خلک چې هغه د الله تعالی حکمونو ژوند کې لکه څنګه حدیث مبارکو کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه علم په خپل ځکه او نور ته خي
او دا شانتي بل هغه کې راځي چې علم بغیر د عمل نه دا گمراهی ده. علم یو سړی العلم بلا عمل وبال والعلم بلا علم ضلال او والعمل بلا علم ضلال. وی دا علم بغیر د عمل نه دا وبال له او دا شانتي عمل بغیر د علم نه دا گمراهی ده. یو سړی نیک کار کوي لیکن دته هغه نیکي پته نشته دا نیکی بغیر علم نه کار کوي بے علم ده دته پته نشته چې موز کومه موز لپاره چې کوم دی زید پاک پکار دی اوس لګیا دی بلماز جنماز من ولاړل دغه موز نه کی ولې د دې پته نشته علم ته نشته نیکی خو کوي ولیکن د نیکی کول علم هغه دته نشته. دغه شانتي هر یو طریقه هغه له علم پکار دی علم پرانا کې هغه نیک کار کول هغه من الله رب العزت هغه عمل هغه قبلې. یو څول ډیر نیک کار کوي لکه مثلا په خواجه کوم یو بزرګو هغه ډیر زیات غټ بزرګو او ډیر چې الله تعالی عبادت وکاو نو الله تعالی عبادت وکاو لیکن هغه ته عبادت پته نه و عبادت څومره الله تعالی قبلې او څومره نه قبلې. ځان یو بزرګ بې علمه شیخ ځان جوړ کړو هغه مبارک راځي او پیره چې دا عبادت کې او دل منګک مخه لراره او منګک کې وځي کله چې منګک کې مړ کو نو دا ښکالو کې دا هم لوی ګناه کو دا می سبب وکړو اوس دا منګک چې کوم دا به دلته کې بینوم کې دغه بوم کوي دا خو غلطي مې کړو په جمعات کې منګک وځي دا څه کارو کو هغه منګک کې راوغه خپل پټکی کې بند کو چې ها دا جمعات کې کوم دا مردار بدل کې پروتي دې وجه کوم نه راشه خپل پټکی کې بځای کېدا دې پټ پروتي هغه طریقې سره عبادت کو هغه بل رور هغه علم لته هغه چې کله راغی نو بین چې کوم د مردار بین دی او ډېر چې کوم تکلیف والا بین دی تاسو کو ځات بین دی هغه ته دلته کې جمعات کې منګک راغله او ما و جن ما ته بیا د اخر ښکارل چې جمعات کې اوس منګک و پروتي دا خو بده خبره ده مردار شي دی هغه ما راواز او خپل پټکی کې مې بند کو وی دا غي سره بیا عبادتونه هم کړلی هغه ټول عبادتونه هغه ناقبول هغه عبادت دغه دا تصور کو دا خو ځخه کار کوم چې مردار هغه د جمعات نه راخلم او خپل پټکی کې دم دا خو ښه کار کوم چرته لیکن هغه دا پته نه و چې دا مردار سره موږ کول هغه الله تعالی نه قبلې هغه ټول منځونه هغه ځای شو. دا شانته عبادت دا غي لپاره علم دا بم دومره علم ضروری دی چې باغی من انسان هغه طریقو په کوم الله تعالی عبادت قبلې په کوم نه قبلې. تاسو ما او فرمایل چې ټول نه غوره اخلاق هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. څنګه حدیث کې نبی کریم صحابونو روایت دي عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت دي فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا نه چې کوم نه قصدن نه ارادتن بے پیدې خبرې چرته کړلې خپل نه بے حیا خبره او بے پیدې خبره دا خپل نه چرته نه دی راو باسي. دا شانته عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت دی وی چې تاسو کې زیات خوخ هغه کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما ته ټولو کې زیات خوخ هغه چې هغه اخلاق چې کوم نه هغه غوري هغه اخلاق خپل اخلاق هغه کس ټولو کې زیات ما ته خوخ دی. بل یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې قیامت پر ورځ به د بنده اعمال دا به وزن کیږي په ټولو کې زیات وزنی هغه به ښه اخلاقی او الله تعالی چې کوم نه بے حیا خبرې او د جبه نه چې کوم نه بے پیدې خبرې د دین الله تعالی نفرت کوي. دا شان دی بل حدیث کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په کوم یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې په کوم کار باندې زیات خلک یا به جنت ته داخليږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله تعالی نه یره او احتیاط کول او دا شان دي ښه اخلاق د دې د وجه زیات چې کوم خلک الله تعالی یره او دا شان کوم نه احتیاط کول د ګناهونو نه او ښه اخلاق ساتل خوش اخلاقی د دې درو کارونو د وجه انسان باندې ډېر خلک به هغه جنت ته داخلي. بیا عرض وکړو چې اې د الله رسوله دوزخ ته کم خلک د کم کار د وجه زیات چې هغه جهنم ته ځي. انو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل یو سره حرام شی خوري او بدکاری کوي دغه ګناهونو کارونه کوي او حرام شی خوري د دې د وجه خلک زیات کوم هغه جهنم ته ځي. دا څنګه بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای
چې کامل ایمان والا هغه کس دی چې هغه اخلاق چې په ټولو کې زیات غوره او ان من خيارکم احسنکم اخلاقا، تاسو په ټولو کې زیات غوره هغه کس دی چې هغه اخلاق چې کوم دی هغه غوره او هغه اخلاق ښه اخلاقي، او ټولو کې زیات زه چې کوم د خپلو بیبیانو سره ښه اخلاق والیم. ترمذي شریف کې دا روایت دی. خپل بیبیانو سره ښه اخلاق باندې پیش راتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې په ټولو کې زیات غوره کس هغه چې هغه اخلاق ښه او په ټولو کې زیات زه چې کوم د خپلو بیبیانو سره ښه طریقې سره پیش راځم، حسن سلوک سره پیش راځم. دا شان کوم بل روایت کې نبی کریم عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدو چې ایمان والا د ښو اخلاقو په وجه باندې دی چې کوم دی هغه روزهدارو روزې نه زیات ثواب درته الله تعالی ورکوي، د عبادت کوونکو عبادت نه الله تعالی زیات ثواب الله تعالی دله ورکوي. یو سړی هغه لګیا دی مسلسل روزې نیسي او مسلسل چې کوم دی هغه عبادت کوي، د دغه کس نه زیات ثواب الله تعالی د ښو اخلاقو والا ورکوي. یو سړی هغه اخلاق ښه دي او بل سړی شپه ورځ لګیا دی عبادت کوي، روزې روزه او د شپې عبادت او د ورځې عبادت، شپې ورځې عبادت هم کوي او د ورځې روزه هم نیسي. نو ښو اخلاقو د وجه عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې ښو اخلاقو په ذریعه سره انسان پرله پسې روزې نیسونکي او عبادت کوونکي درجه چې هغه درته ملاویږي. دومره غټه درجه په څه باندې؟ په ښو اخلاقو باندې پیش راتلو سره هغه الله تعالی دومره غټه درجه الله تعالی دله ورکوي. دی به نه مونځونه ډېر کوي، نه به چې کوم دی فرض مونځ خو به کوي، هغه خو که دی پرېږدي نو هم دی ګناهګارېږي، لیکن نفل او ذکر عبادت به هم چې دومره زیات نه وي، روزې به هم زیاتې نه نیسي لیکن نفلي روزې، لیکن الله تعالی بوله ثواب د هغې نه زیات ورکوي. دا شانتې بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې کس لپاره زه د جنت ذمهوار یم، زه ضامن یم د هغې کس لپاره د جنت چې جنت کې بچې مخامخ هغه له کور د هغې زه ذمهوار یم چې څوک په حق باندې یو خپله جګړه پرېږدي. یو د دوه کسانو جګړه ده، یو په حق دی یو په ناحق دی، لیکن دی په حق دی خپله جګړه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به درته جنت کې مخامخ کور د هغې ذمهوار یم. او دغه شانتې بل حدیث کې دا هم راځي، حدیث مفهوم دی چې یو کس دی په ناحق دی لیکن خپل ورور سره جګړې کولو د وجې هغه جګړه پرېږدي، جنت په غاړه کې جنت په کناره باندې به الله رب العزت دله چې ځای ورکوي او دله به الله تعالی هلته کې کور محل ورکوي. دا شان د جابر رضی الله عنه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر ورځ به ماته د ټول نه زیات خوښ او ټول نه زیات نږدې هغه خلک چې د هغو اخلاق ښیي. موږ ټول دا غواړو چې قیامت پر ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې هم خوښ یو او په آخرت کې قیامت پر ورځ هم خوښ یو، او زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې چې څوک زیات نږدې هغه به زیات سفارش حقدار به وي، هغه به زیات مزیمي. زیات نږدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته به زیات نږدې او زیات به زما خوښ د قیامت پر ورځ هغه خلک چې هغه په دنیا کې اخلاق هغه ښه او دغه شانتې زمانه به ټولو کې زیات لرې او ټولو کې ناخوښه به قیامت پر ورځ زما هغه کس به مې زیات ناخوښه چې هغه چې کوم دی ډېرې بې فایدې خبرې په مخه چې کوم دی خبرې به یې کولې. بعضې کسې هغه 24 ګنټې لګي درندې په شانتې لګي او دا خبرې چې شړپای خېږي، دا شانتې زیات خبرو والا او دغه شانتې تکبر کوونکې په خبرو کې چې لوی کوونکې دغه کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما به زیات ناخوښ او زما نه به زیات لري. دغه شانتې یو صحابه غالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو اې د الله رسوله انسان چې الله تعالی کوم څیزونه ورکړلي هغې کې ټولو کې بهتر څیز څه شی دی؟ انسان الله تعالی دنیا کې هر قسمه شی ورکړلی یا جسم هر څیز الله تعالی ورکړلی، سترګې پوزه غوږونه او دا شان دنیا کې روغ جسم او دنیا د نعمتونه به ټولو کې زیات ښه شی څه دی چې الله تعالی د انسان له ورکړلی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ښه اخلاق دي. ښه اخلاق دا په ټولو کې بهترین څیز دی چې الله تعالی انسان له ورکړلی. امام مالک رحمت الله علیه هغه هم یو روایت دی، وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه ماته یو حدیث دا رسېدلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زه الله تعالی دې لپاره رالېږلی یم دنیا ته چې زه د اخلاق چې کومې خوبۍ دي هغه کمال ته ورسوم. اخلاق خوبۍ
هغه د کمال ته ورسوم، د دې لپاره الله تعالی زه رالیږلی یم. دا شان بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه آخري وصیت چې کوم دنیا نه رخصتېږي، آخري وصیت یې څه؟ آخري وصیت هغه نه معاذ رضی الله عنه یو روایت دی، آخري وصیت کې دا شان د ښو اخلاق متعلق فرمایل دی چې خپل غلامانو سره، خپل وینځو سره، دا شان دي خپل بیبیانو سره ښه اخلاق باندې پیش راتلو. د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت کړل. معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی، دی وایي چې کله زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا کېدم، دې یو ځای ته ګورنر لګلو، هغه ته لګو، نو کله چې زه آخري وصیت ما ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړو، کله چې ما خپل خپل هغه د سوالې پاغي هغه پیدانونه جوړ کړی استا هغه کې ما کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري وصیت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اے معاذ خلکو ته خو اخلاق من خو اخلاق نه پیش راځه، خو اخلاق سره خلکو سره پیش راځه. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري وصیت و، خلکو سره خپل اخلاق داخه کا. زه چې یمن ته د ګورنر لګلو، نو هغه وخت کې آخري وصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دا کړو چې خلکو لپاره خپل اخلاق دا ښه جوړ کا، خو اخلاق باندې پیش راځه. تاسو دا حدیثونه وارد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خو اخلاق په ذریعه سره انسان هغه عبادت هغه اوچې درجه ته ملاويږي چې ټول شپه یو سره عبادت کې، تهجد کې، او ټول ورځ مسلسل روزي نسی به په دې کې چې روزه ماته نه ومخه چې کوم دې نفلي روزي نسی، نو هغه ثواب چې هغه خو اخلاق والده هغه دغه نم زیات دی، دومره زیات ثواب الله تعالی په خو اخلاق باندې ورکي. نو خو اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اخلاق هغه خو اخلاق زموږ په ژوندۍ کې راشي. دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک الله رب العزت فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، بشک ته اخلاق په اعلی پیمانه باندې، اخلاق کوم اعلی پیمانه ده او خو اخلاق هغه کې الله رب العزت هغه شانتي ته پیدا کړی او هغه شانتي هغه خو اخلاق درکړي. دا شانتي خو اخلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه پیش راغلي او صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق ټول نقل کړلی. انس رضی الله عنه دا یو صحابي دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کاله عبادت کړل، لس کاله عبادت کړل، د چې ډیر معصوم وړوکیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت وکاو. دی وی ما لس کاله چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړل، او په لس کالو کې کوم ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته سخت خبره نه کړې. زبې یو کال لولې ګلما ما کوا کارونه کو، نو ما ته دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لما لم تفعل، تا ولې دا کار نه کړې، یا یو کار به ما ته نو ویل ما به وکړو، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته چتندې ویل لما فعلتا، تا ولې دا کار کړل، ما خو ته دې کار نه ویلي، تا ولې دا کار کړل. او نه چې کوم دی وې زه ما ته رټلې ما نه چې کوم دی ما ته چې کوم دی څه بدرې دی ویلي او هیڅ چې کوم دی څه تکلیف دا راته نه رسول، حالانکه دې ماشومان په مخ غلطیاں نه کیږي، الله سو کال معصوم هغه په مخ غلطي کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت ما کاو، ما چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونو مبارک الینا هغه ډېر زیات کوم دی نرمو، هغه د رحمونه زیات نرمو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره خاصه اخلاق الله رب العزت لور کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وکړي یو معمولی کسب هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرو کوله، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلاس نه نو یو طرف ته بوته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا به نه چې زه پیغمبر مې چې زه اوچت درجه والے ماته چې ما ته وړ کې خسي او ما یو ګټ یو طرف ته بوزي ول لګره پټه خبره کنه، خو یو وینځه بموا هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس نه سو چې چرته بوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کلاله خبره هغه به توجه سره راځي چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به توجه سره هغه خبره اورید نه چې یو څه ته خبره کې دې ګوري بل غلطه نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په توجه سره هغه خبره اورید. دا شانتي عائشہ رضی الله عنها فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې چتا jihad نه علاوه څوک نه دی ولې، jihad نه علاوه د الله تعالی نافرمانی چې بچا کوله یا چې مقابله ته براوتیو داغونه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بل څوک دا په لاس باندې دا چته نه دی ولې، نه خپل خادم ولې، نه چې
خپل زنانه دای ولي هغه بس غلطي شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به معاف کولو دومره ښه اخلاق الله رب العزت هغه ورکړو او دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې چا سوال کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته چې څوک کس هغه چې بغیر د هغه حاجت پوره کول نه واپس چته نه لګنه دا شانتي عائشہ رضی الله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به نه به حیا خبرې کولې او نه به څنګه به حیا خبرو کوونکو خواته بتو نه به بازار کې څنګه شور ازوک به کو او نه به څنګه چاته به بدر دی وي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عفو درگذر او معاف کول دا دغه اخلاق چا به تکلیف ورسو خپل ملګرو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا هغه معاف کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاته تکلیف نه رسوله څنګه چې صبح به هغه واقعیت اوریدلې طائف هغه واقع څومره دشمنان هغه ته تکلیف رسي پکانو ګټو ویلي او ملنډې او مسخرې پوری کوي واړه پوری چغې وباسي او هغه سرداران هغه ته بدې ریډي وي لیکن هغه دشمنان دي هغه لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې کوي او الله تعالی نه سوال کوي چې دیو اولاد به کېږي چې هغه زما خبره منون کې تا حکمونه منون کې هغه به پیدا شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره ښه اخلاق والا دا شانتي یو پیروي نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت نه مخکې کله چې دا هم کومو په هغه وخت کې الله رب العزت د هر یو د نافرمانی د کارنه الله رب العزت د حفاظت کړل د هر یو نافرمانی کارنه الله رب العزت د حفاظت کړل یو پیروي د څنګه د نبوت نه مخکې چرته یو واده کې د شریک شو ناغي کوم الله لعب سندري مندري ولا رب له بدمنه خوب راوست ادومره خوب راغې کله بیا وې نور لګي ډیر پاسه نو هغه د تاړو پته مونږ لګي چې په دې مجلس کې یا په دې واده کې چې کوم یا سندري ویلې شي یا نور صدقه کړي شي په هغه وخت کې هغه وخت د نبوت هم نه ملاو شي الله رب العزت د حفاظت وکړو چې هغه الله لعب کې د شریک نشو دا شانتي بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق یو پیرا صحابه رالو عائشہ رضی الله عنها ته پوښتنه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه اخلاق والو عائشہ رضی الله عنها ته فرمایل داغه اخلاق تاسو ته پوښتنه داغه اخلاق چې کوم کانه خلقه القرآن داغه اخلاق یا قرآن کریمو قرآن کریم کې الله تعالی چې څه فرمایلی دغه شان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دومره ښه اخلاق هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت له ډېر ښه اخلاق ورکړو نو هغه ښه اخلاق هغه چې موږ تاسو هغه معلوماتو کو داغه ذکر کو هغه خپل ژوندۍ کې راولو دا شان دي صحابه هغه سلام چې ښه اخلاق باندې پیش راته او زناور سلام چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق باندې پیش راغله یو زناور بول نو نوم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه زناور سلام په ښه اخلاق باندې پیش راته یو پیروي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسو دا شانتي پيو سره یا د خلاق نور سره یو پښو راغی پيو د پيو لوخ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پيو غلوخه هغه پښو ته پکته کو او هغه پښو هغه پيو اوس کله ځان مړ کو هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غلوخه هغه شانتي نسلو حالان کې بلکې پښو هغه به شړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پښو سره چې دومره خو اخلاق باندې پیش راغی دا شانتي یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی په سفر باندې نو کله چې سفر باندې روان دی نو صحابه یو ځای کې پړاو واچو صحابه د خوراک ضرورت به د پخلی یو صحابي وي چې زبر کومه دا ساروی دا بالال کم ابل صحابي وي زبر کومه دا د دې غوخه دا برابر کومه سلمان او ټک کول دا بزاو کومه او بل وی زبر کومه دا پوخ کومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې زمام یو کار دی سما څه کار دی زبر کومه لرګي راوړم لرګي برا جمع کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه وی چې از دې سره مرګرتیا کې مازه کومه ما جدا حیثیت نه څنګه استاسو به برخه ده زمام برخه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان دا کار خو کو چې زبا لرګي راوړم صحابه د ډېر وینا دا نشي کېده
تاسو لرګي راوړئ امنګ بچي دا شانتي ناس نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل نه څنګه تاسو چې به دې کار کې برخه ده دا شانتي زما به کوم برخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرګي وانولو او لرګي راوړو. دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ طرف ته لاړو او یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمستیا کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ملمستیا وکړه او دا شانتي د زه سوچې په ښه اخلاق باندې پیش راشم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باغ ته لاړ او په ښه اخلاق باندې هغه دعوت هغه قبول کو او دا نه چې زه خو په طالب او هغه ته زما دعوت به قبول نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کو لاړل دغه او ښه اخلاق باندې سره پیش راغی. دا شانتي انس رضی الله عنه هغه مبارکیم دغه راځي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره خدمت کړلې لیکن چرته چې زه ولې نعمت چرته چې ما ته چې سخت خبرې نه دي کړې او هر قسمه چې کوم دی هغه ښه اخلاق باندې ما سره پیش راغلی. یو پیرا یو سفر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شانتي یو سفر کې واقع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منزل په لاړو او بیا فوراً واپس راغی. صحابي تاسو کو اذا الله رسول تاسو چرته تشریف وای او چرته تللی وای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما چې کوم خپل اوخه دا مې د خپې تړله. صحابي عرض وکړو زه منزل تلم خو زما خپل اوخه هغه مې خپې تړل غوښتو. صحابي ته عرض وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو تکلیف مه کوئ دا کار به زه وکړم ستاسو اوخه دا به زه وتړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل نه بل چاله زه تکلیف نه ورکوم اوس مې کېږي دا کار خپل کار به په خپله کوم. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر خپل کارونه هغه به په خپله کول. مسواک د ونې نه مسواک غسول دا به هم ځان له په خپله غسل چا ته به نه وي چې لاړ شم لکه پلان کې ونې هغه زیلی ما نه راوړه یا چې کوم دی مسواک ما نه راوړه نه هغه مسواک هغه به هم په خپله غوسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پاسېده او دا شان کوم دی هغه وړوکی کار او یا غټ کار دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې کوو. دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به چا سره خبرې کولې نو پوره به چې کوم هغه طرف ته متوجه کېږي دا نه ګور یو غلطه غوږه د بل طرف ته کښېنه. پوره به هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چا به سره خبرې کولې نو پوره به دغه طرف ته متوجه کېدو. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کول دا به ډېر زیات کول. خلک به غلطي به وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زیات معاف کول. دا شان د بیمارانو عیادت له په خپل تشریف ول او غریبانو او د غریبانو سره فقراو سره دغه سره به ډېر زیات مینه کوله او دغه په مجلس کې به کېناست او دغه سره په جنازه کې به شریک کېدو. غریب هغه به چې سپک نه ګڼو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به دعا کوله یا الله تعالی په دنیا کې ما د غریبانو سره وساتي په قیامت پر ورځ کوم دی وښنی فی زمرة المساکین د غریبانو په مسکینانو عاجزانو په ټولګي کې قیامت پر ورځ یې ما را پاسای. چې په حدیث کې راځي چې غریبانان دا 1500 کاله مخکې جنت ته داخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پړوسیانو د گاونډیانو ډېر زیات خیال به ساتو او هغه ته به څه تکلیف دا به نه راتو او ډېر په خوش اخلاقۍ به هغه سره پیش راتو. او دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه به چې کوم دی آسان کار هغه به خوښو او قطع رحمي او بل مسلمان ته تکلیف رسول د دین به چې هغه نور خلکو منع کول. دا شانتي پیزار دا به وشو کېدو او پیزار به په خپله ګنډو. کپړې دا به چې کوم دی سلسلې شوې هغه کپړې به په خپله ګنډلې. دا شانتي څاروی هغه تړل یا چې کوم دی هغې خیال ساتو د هغې به څارو خیال به هم ساتو. دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لستوڼي باندې یا خپل څادر باندې خپل اس مخ دا به هم پاکو او دا شانتي نیکپالي دا به خوښول او بدپالي د دې نه به چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به نه خوښولې. یو نیکپالي یو بدپالي. مثلا کونه څوک بار دوزي او دا سپي په مخه باندې وتم دا پیشو په مخه باندې وتم دې ته بدپالي ویل شي. دا بدپالي پلانکي په مخ مې چې کوم دی سپنګمۍ ویله دا ځکه چې دا بیماریانې دي یا پلانکي شي په سر باندې ما سپنګمۍ ویله یا پلانکي په مخه باندې زه کور نه راوتی یم دا ځکه چې په تکلیف دی ته بدپالي ویل شي. دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته ناخوښه وه. نیکپالي دا به یې خوښوله. نیکپالي څه ته وایي؟ مثلا
ته د کور نه بار ته وځې تا چې کوم دی ښه نوم واورېدو ښه زغه دی هغې نه نیک فال اخیستو نیک فال دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوښو او دا شانتي نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو خبره به د هغه په طبیعت باندې خوښه نه وه هغه به الحمدلله علی کل حال به وي چې کله به خوراک یو خبره به بده ولګېده الحمدلله علی کل حال دا به وي او دا شانتي کله چې به خوراک کاک د هغې نه فارغه شو دسترخوان به اوچت شو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا واوانا وجعلنا من المسلمين یا چې هغه عامه دعا الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دغه دعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوراک نه وروسته دا به کوله او د الله تعالی ذکر دا به په کثرت سره فرمایه اوږده منځونه دا به کولو او مختصر چې کوم دی خطبه دا به بیان فرمایله او استغفار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات کو ډېر زیات په کثرت سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم استغفار کو روایتو کې راځي چې په یو مجلس کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اویا پیرې یا سل پیرې استغفار کو لکه څنګه چې سړی په یو مجلس کې یو ځای کې ناستې خبرې کوي نو کثرت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به استغفار بخنه غوښتو دا به زیات کول زیات به الله تعالی نه بخنه غوښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله به اوده کېد نو زړه به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به یخو د وحي په انتظار به چې حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سترګې هغه خو پټې ودی لیکن زړه هغه مې چې یخي زړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به یخو او د الله تعالی طرف ته متوجه او د وحي په انتظار به او دا شانتي کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوده کېد نو اوده کېدو هغه آیت الکرسی ویل یا دا شانتي کوم د اخري سورتونه ویل او په ټول جسم به درې پیرې دا چفکول لاسونه به دمول هغه لاسونه به ټول درې پیرې چې کوم دی په جسم باندې دا اول کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب نه راپاڅېد الحمدلله د احیانا بعد ما ماتنا والیه النشور دا مسنون دعاګانې دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویلې دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی له د دنیا او د آخرت خزانه دا ټول چې الله تعالی له ورکړي وي د دنیا او د آخرت خزانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړي وي لیکن بیا هم دنیا طرف ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا متوجه کېد نه او په خوراک کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرکه دا به زیاته سرکه پورې ډوډۍ خوراک دا به زیات خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کوم کور کې سرکه هغه کور چې کوم هغه خیر او برکت دی بلکې هغه د سالم نه د خوراک نه محروم نه دی دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د چرګ غوښه دام نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوړل او په څاروي کې به د څاروي دا پتون د مخکنی پتون دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم څاروي کې څلور پتونونه یې مخکنی پتون دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات خوښ و دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غنمو ډوډۍ هغه مبارک راځي چې په ټوله زندګۍ کې چېرته 2 ورځې هم پرله پسې د غنمو ډوډۍ دی په مړه خېټه دا نه ده خوړلې په خوراک کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګبین دا به هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زیات خوږ و خوږ شی دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوږ شی دا به خوښ و او په کلو کې اوبه بعضې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې څکلې هغې کې به هم چې کوم دی خوږوالی اچولی شوی هغه کجوري په ذریعې سره یا چې کوم دی د ګبین په ذریعې سره هغه اوبه به خوږې کړوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه اوبه دا خوښولې چې په هغې به ګبین اچولې یا به چې کوم دی کجوري په ذریعې سره نبي سوتوي هغه به زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوښاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک راځي چې اوله څه دعوت ورکړو دعوت کې شریک کېده هغه لکه څنګه چې څوک چاله څه دعوت ورکړي یا د خیرات وینا وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا نه وي چې زه به خیرات لازمي چې دعوت له به شریک کېږم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغې دعوت کې هغې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریک کېده او دا شانتې پی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات خوښ و پی کله چې به وڅکل اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه یا الله تعالی په دې کې زموږ لپاره برکت واچوي دې نه زیات موږ له راکړي د پوی نه وروسته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا ویله او دا شانتې خوراک اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه یا الله تعالی په دې خوراک کې زموږ لپاره برکت واچوي او د دې نه ښه خوراک چې به موږ باندې وخورئ او دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر د وړۍ چې کومه کپړه به جوړه شوې وه هغه کپړه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیاته استعمالوله او دغه شانتې په څادرو کې سرې پټ والا څادر
دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زیات استعمالو ریمال یا صادر چې هغه باندې بسری پټي وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله کپڑے واغوستي اللهم لك الحمد كما البستني اسالك خير وخير ما صنع له واعوذ بك من شر وشر ما صنع له یا دا څنګه مسنون بل دعا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت ده الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه یا الله تعالی تا تعریفونو چې تا ماته دا کپڑا واغوندولا او بغیر زمونږ د قوت او طاقت نه تا موږ ته دا کپڑا واغوندولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لباس نه رسو دا دعاوي دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوشبو دا به ډېر زیاته خوښه او د بدبو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات نفرت کو خوشبو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیاته خوښه او دا شان د فرمایل باندې زما د سترګو یخواله هغه په مانځه کې دی مانځه کې زما سترګو یخواله دی او دا شان په خوشبو کې به عود دا عود چې ټول لرګي ونه کې پس پروتو سره سيدي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زیات خوښو او پرانجو کې چې اسمی درانجو دا یو سره ونه کې رانجي دا تور په شانتي نه دینه وخت بدل ونه کې اسمی درانجو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات خوښو او د دې په باره کې ډیر زیات فضایل راغلي چې دا نظروم تیزي او د سترګو دا یخته دا بڼې دام چې کوم دی راشي دي دا اسمی درانجو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لګول هغه باره کې راځي یا به درې سلایانی یا 15 سلایانی دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناټکای سلایانی دا په سترګو کې لګولي نو دا شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پاکی دا به ډېر زیاته خوښه صفا کپڑے صفا جسم او صفا زیاده به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات خوښو او په سفر کې به ځان سره څه سيزونه په سفر کې مساتل کور کې به سره مو چې کله به سفر ته نو په سفر کې به سره ما غشینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې شیشه به سره دا شانتي تیل به سره او رانجه به سره منګز به سره کینچی به سره مسواک به سره او تار او ستن دا شیزونه دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې موجودو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي چې منګز کینچی مسواک او دا شانتي ستن تار تیل او دا شانتي رانجو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر کې به سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسواک دا به ډېر زیات کو ډېر زیات مسواک دا به کو څنګه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي السواک مطهره للفم ومرضات للرب مسواک دا رب راضي کوي او خلا دا صفا کوي دا څنګه نورم چې ډېر زیاتې فائدې لري پای کې ټول کې غټه فائدہ دام ده چې څوک مسواک کوي الله رب العزت د تبا د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کوي دومره غټه فائدې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره خوش طبيعي دا بم کولا یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یګه خوش طبيعي کې هغه ګرم دروغ نه رښتینی خبره به کولا یو زنانه یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو اے د الله رسوله مال چې کوم یو او خراکه هغه منی سوارلیو کما کمال یو سوارلې لپاره یو او خراکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تو فرمایلو زه به تعالی چې سوارلې لپاره د اوخ بچی در کوم هغه زنانه هغه ته وی د اوخ په بچی به درس کوم اوخ بچی د ما څخه کار مال خو سوارلې لپاره اوخ پکار دی چې زه به سوارلې چې ته زما راځم یا سپېولم راوړم مال خو اوخ پکار دی اوخ بچی مې به درس کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اوخ چې کوم نه کا اوخ می دا اوخ چې دا د اوخي بچی نه زه هم چې کوم نه د اوخي بچی اگر چې غټي خو د اوخي بچی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوش طبيعي فرمایله دا شان دی زنانه را نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو اے د الله رسول زما خاوند چې نه جوړ دی تاسو داغو قاله تشریف راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وستا خاوند هغه نه چې هغه سترګو کې سپینواله دی نو خځه چې کوم نه چپ شو ویری دا او خپل کور ته ځاله خپل خاوند سترګې چې کولاوي خاوند وي ستل شوی تعالی ناغو ته ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ستا خاوند خو هغه نه چې هغه بسترګو کې سپینواله نو خاوند په خواندل دا ارچا بسترګو کې سپینواله نه چې سترګې دي چې هغه کې سپینواله نشي ټوله توري نه دا ارچا بسترګو کې سپینواله دا شان دي خوش طبيعي دا به خبرې وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولی یو په یو ځان یو بډې رااله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې الله رسول زماده په دعا وکړه چې جنت ته لاړ شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه نوم هغه اې د پلان کې مور بډایګان چې دا په جنت نه ځي نو هغه بډای هغه واپس شو په جړه باندې روانه شو کله چې د دیونه پاسه دا
هغه خوا کې کوم ناس کسانو هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو لاړ شئ دی بوډۍ ته وایي چې ته جنت داخليږي خو ته بوډۍ نه طالب الله تعالی چې ځواني درکې څنګه الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي ان انشأناهن انشاء فجعلناهن بكارا عربا اترابا الله رب العزت بدو چې دیوبا ځوانانی کی دا شانتي هغه بوډای هغه خو به چې بچو جنت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب خدا او چې بوډایګان هغه به جنت نه دي بوډایګان جنت نه دي کنه بوډایګان هغه به دوباره چې ځواني شي الله تعالی ول ځواني ورکي هغه په حالات کې به به جنت داخليږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شانتي فستبای خبري دابم کلی هغه اخلاق او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلقت مبرئا من كل عيب خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ته چې کوم دې عیبونه الله تعالی بری پیدا کړي گویا چې دا څنګه غوښتو هغه څنګه الله رب العزت سب څه پیدا کړو دوه خو اخلاق څنګه یو شاعر وي مزید الظهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه زمانه چې څومره زمانه تیرې شي لیکن داغه په شانتي را پیدا نکو او که چې را پیدا کړل نو داغه هغه نظایرونه داغه اخلاقونه هغه نه عاجز دي نو هغه بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې موږ تاسو الله تعالی پیدا کړیو د دې قدر کو هغه صفات هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل ژوندۍ کې راولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو کوم خبرې کړلې هغه زموږ تاسو دنیا کې هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی ده هغه اخلاق او زندگی او ناس تولاړه هغه موږ خپل ژوندۍ کې راولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم چیزونه هغه بد ګڼل داغه نه موږ پرهیز وکړو زمونږ په دنیا هم کامیاب شي او آخرت هم کامیاب شي دا شانتي په کوم سيزونو کې چې ثواب دی هغه ثواب کارونه موږ تاسو کو هغه مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څنګه حدیث کې راځي چې تاسو ما من یو په درود شریف وي الله تعالی په هغه ملت به درود وي لکه درودونه کې مختصر درود صلی الله علیه وسلم دا مختصر درود دی مختصر درود صلی الله علیه وسلم دا مختصر درود دی دا سره په لګونه وخت کې ډېر شي پیری ویلی شي یو پیر ویلو سره الله رحمتونه دا نازلېږي صلی الله علیه وسلم ما یو پیر وی الله رحمتونه ما مې نازل شو دا شانتي هر یو کس دا چې لس پیری یا هر څو پیری چې وي نو الله رب ال یو پیر ویلو سره لس رحمتونه دا بده مې نازلې دا شانتي حدیث کې درود شریف چې ډېر غټ فضایل راغلي حدیث کې څو درود شریف چې وي الله رب العزت داغه دعاګانې قبلې داغه هغه ګناهونه هغه معاف کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تلو توفیق داولم ورکوي یو سره دا غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا د اساني شي په کثرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وي دا شانتي درودونه کې غوړه درود هغه د مانزه درود شریف ته دا سوتیو پیروي نغې باندې الله رب العزت دلا ثوابونه ډیر زیات ورکوي او دا شانتي یو سره وي چې په لږ وخت کې ما په سونو حاجونه او په سونو چې خیراتونه دا مې وکړه حدیث کې راځي د حدیث مفهوم دی چې څوک چې کوم دی سبحان الله سل پیری ستارو یا سل پیری ماخام وي الله رب العزت هر پیری مې د کوم سلو حاجونو ثواب ورکړي سبحان الله دا سوچ کوم سل پیری وي د سلو حاجونو ثواب الله تعالی دل ورکو الحمدلله سو سل پیری ستارو یا سل پیری ماخام وي نو هر یو پیری مې ویلو سره ذلبا الله رب العزت سل پیری ویلو سره سلو اسونو صدقه کولو ثواب الله تعالی ورکړي سل اسونو ته صدقه کې او د الله تعالی په لار کې jihad کې ورکړي دومره الله تعالی ثواب ورکړي لا اله الا الله سل پیری ستارو یا سل پیری ماخام وي نو دا شانتي سل پیری ویلو سره الله رب العزت د اسماعیل علیه السلام د اولاد غلامان سل آزادول دومره الله تعالی د ثواب ورکړي الله اکبر سل پیری ویل سل پیری دا وي دا وي دغه روز کوم نه ټول خو عمل الله تعالی ته دغه دی ټول کې خو عمل چې الله اکبر سل پیری وي دا دنه چې هغه کس مخکې کېږي چې هغه زیات وي دنه زیات وي هغه ثواب الله تعالی بدل هغه زیات ورکړي نو دا شانتي دا مختصر عمل له چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا کم از کم سل پیری ویل چې د سلو حجونو ثواب الله تعالی ورکړي او د سلو غلامانو ثواب الله تعالی ورکړي او د سلو اسنه الله تعالی په لار کې په jihad کې لګل دې ثواب الله تعالی ورکړي او دا شان لا اله الا الله الملك الحق المبين دې هم چې ډېر زیات فضایل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم
فرمایي چې 300 په لا اله الا الله ملک الحق المبین داوی الله رب العزت بدنه فقر او فاقه داغه نه بده حفاظت کوي قبر کې الله رب العزت یوازیواله او یره ترخه دا بدل لري کوي او دا شانتي د دې کلمو برکت به الله رب العزت ظاهري او باطني مالداري غنا دا بنصیب کوي او قیامت پر ورځ به الله رب العزت دغه لپاره دا کلمې د جنت ته تلو سبب دا وګرځي څومره اسانه خبر ده لا اله الا الله الملك الحق المبين دا شان دي بدرودونه کې بیا جزا الله عنا محمد ما هو اهله دا د دې منی الله تعالی ډېر ثواب ورکړي جزا الله عنا محمد ما هو اهله دا څوک یو پیروي او یا فرشتي زر روزو پورې اعمال نامه کې نیکي لیکلو لپاره دا کافي دي او یا ورځې چې دا او یا فرشتي زر روزو پورې بده ولګي کړي بشي لیکن هغه عمل او هغه ثواب هغه به پوره کی دومره الله تعالی به دې کې سابق دی او کچره دا جزا الله ان محمد ما هو اهله سو پروژه کې وي پروژه کې د دې ثواب دې کوم نه دومره ده چې تقریبا یو سلو اتکم 200 کاله دغه فرشتي د بلیږي د په عمل نامه کې به نیکی لیکي پروژه کې بیا ثوابونه چې خټول کیږي د دې وجه نیک اعمال هغه پروژه کې الله تعالی او یا چند نورم زیاتې نو کچې څوک دا درو شریف پکې وي هغه به بیا دومره ثواب الله تعالی ورکړي دومره کالو پورې یعنی اتکم 200 کالو پورې وا فرشتي لګي اځه په عمل نامه کې نیکی به لیکي صرف په یو پیرا ویلو باندې جزا الله عنا محمد ما هو اهله چې پروژه کې ته وای چې اسی وای زر روزو پورې به عمل نامه کې نیکی لګي الله رب العزت من تاسو بدی من عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین یا الله تعالی موږ ته سوې سوال د پاغه من عمل کولو توفیق راکړي یا الله تعالی دا راجمه کېده یا الله تعالی خپل رضا سبب وګرځي یا الله تاسو چې خبر اوریدل په دل کې راغلي یا الله تعالی ټول ګناهونه یا الله تعالی دا فاصلونه مخکې هغه معاف کړي ګناهونه یا الله تعالی په نیکو باندې بدل کړي چا نیک ارزوګان تمناګان یا الله تعالی نیک حاجتونه راغو پوره کړي یا الله تاسو ماشومان دلته سبق یا الله تعالی ټول عالمان دیندار یا الله تعالی د دین داعیان جوړ کړي یا الله تعالی دین د دې نه ټول عالم ته یا الله تعالی تفور کړي یا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان لپاره خپل امت لپاره کوم خیر دعاګانې وکړي چې زموږ حصہ نصیب کړي کوم سن فتنه پناه وکړي هغه موږ له پناه راکړي چې مسلمان او فارسی ټول بخنه نصیب کړي اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.